علی ابن حیتی دا نن داسې نوې نوې خبرې ورته کوم یو صاحب تیر دی علی ابن حیتی رحمت الله تعالی علیه دا به غوث پاک مبارک ته منبر خپو سره کېناسته چې کله به غوث پاک مبارک بیان که بیان دلته به ورته کېناسته دا خپل هم لوی صاحب یو ځل غوث پاک مبارک منبر باندې تقریر که بیان که داسې علی ابن حیتی چلان دی راو کا تو ادھر ہے بعض وقت انسان باندې خوب رش خ صحیح ادھر ہے ایک دم غوث پاک مبارک دا سے مجموعہ ټول تی وش خاموش شه خپل باندې غلې شو لاندې منبر نه راکوز شو او دا سے پنیت باندې ادب باندې ودرې څوک غوث پاک رحمت الله تعالی دا سے ودرې کله چې ودرې دا لګ ټیم تیر شو علی بن حیتی رحمت الله تعالی علیه راکیناس کله چې راکیناس غوث پاک سور ته فرمای رسول الله سره ملاقات وک په خوب کې ور دی دی خلکو ته چې قسم دی چې څه علی ابن حیتی په خوب کې ولیدا غوث پاک فرمای قسم دی هغه ما په ویخه ښکارو ولیدا زوال راکوز شم ز رسول الله ته راکوز شم د خوب لیدا او ته فرمایي چې او قربان رسول الله ما په خوب کې ولیدا دی ورته چې خوب کې ولیدا وی چې راکوز خلک ورته چې قربان ټول د خاموش کړو منبر نه راکوز شوی وی چې د چې سب په خوب کې لیدا کنه مبارک فرمایي هغه ما په ښکارا ولیدا غوث پاک وزه چاته راکوز شم ز رسول الله ته راکوز شم چې حضور مبارک راغلو بیا ورته چې بچی څیرته وی رسول الله علی ابن حیتی ته دی ورته فرمایي بیچاره ته وی فرمایل چې زما دغه بچی غوث پاک مبارک مجلس ګوره چې پرې نه راته وی فرمایي دایره ټینګړه دایره ونسا خدای به بخي چې قربان دایره ته وي نو دا هغه خلک اوس هغه سترګي زکوم زین راوړم مهر علی شاه صاحب پیر مهر علی شاه صاحب چې کله چیله وکړه حضور مبارک ولیدا گستاخ اکیا کته جا لړیا کته مهر علی کته تیرے سنا نو تبسی چې مهر علی سی ولیدا هغه سترګي تاثیر نشتا چې هغه سترګي راشي بیا به حضور مبارک اینه جلال الدین سیوطی 73 بار پیغمبر علیہ السلام سر پستر کو باندې لیدل دا خسترګي د ازما او استاخو پلان دي کور خلک یو بیکار سیاکار خطاکار ګناګاران خلک یو شی موت ته نخکاری دا د دې خبرې دلیل نه دی چې دا شی شته نه موت یې نو دا خلک پاکان خلک دي دغه خلکو سره تعلق دغه خلکو سره محبت دغه خلکو سره نسبت قسم دی دا با ما اوستا دنیا او د آخرت لپاره لوی سرمایه به الله تعالی بز ما اوستا بخي خدای پاک را شیخ عبدالقادر جیلانی سیب شان نورم بلند کا د ټولو اولیاء دغه صاحب د هغه په سلسله کې دی شیخ جنید پېښوري رحمت الله تعالی علیه چې په کې پی کې د ټولو هډ افیس دی د ټولو په قادریه سلسله کې د نلوی پهلوان په دغه کې پی کې نشتا چرته چې استانه دا او چرته صاحبان د قادریه دي دغه صاحب یې مرشد پاک دی رحمت الله دا بیا د غوث پاک رحمت الله تعالی علیه په خلفاو مریدانو کې دی دا لوی خلک دي دا پاکان خلک دي دا زید عام زین دی څوک بسی څوک بچي نن د پرونا او نن د سبا خلک راغلي اغا د بند پوزي سړی سر ته خبره نه خيږي او د بند غوګ سړی زړه ته خبره نه کوزږي خدای پاک جل جلاله قران کریم کې موږ کافرانو ته سویلي د دې پسترګو باندې سدي پردي غشاوتم ولهم دا څه خو نه و چې پسترګو باندې رښتیا پردي وي پردي خو نه وي سترګې خو څه مطلب چې صحابه بچلیدل هغه بدوی نه لیدل چې رسول الله بچلیدل هغه بدوی نه لیدل رب می څور ته چې پسترګو نن قسم دی چې دغه خلکو پسترګو پردي وي الحمدلله موږ د هغه خلکو تابعدار یو چې هغه سترګم کولاو دی او دا هغه بوزم کولاو دا هغه وګونه او زړه ته الحمدلله دا خبري خوځږي الله د موږ اولیاء سره محبت پیدا کا هغه ادب احترام د الله تعالی موږ په زړه کې پیدا کا